سرجي زه 3 باره کې ما دا زمونږ د جیل چیف دی ها او ما چې رالم چې هغه کس ماته د ملاستې ځای پرېښوسته ها ملګری مې هغه مسته راغی هغه ماته کډۍ پرېښوستله ها سرجي بیا نمبردارانو زه په هغه کډۍ باندې بدې شوم هغه زما رشتې وجه وجې او یا هغه زما خپل اوس دغه باندې د چیف صاحب هغه پنجابي له اوس ورکړې ده په 2000 روپۍ باندې او زه دې بارک تر دغه کړی یم پنجابي ورته پنجابي دا اورته مکو کنه یا خبرو کې وکړه بل سرجي موږ د ټولو زړونه ډک دي د ډېرو مسالو نه ها جز ما خپل هم کور کې یو تر لور جاجر زه ډېر دغه وخت یې د سړیتوب لکه په قانون پارسه کوی رقم زه جزر تنګي ما ها او جی موږ سره لکه دلته داسې یو رویه کېږي سرجي چې لکه په ګوانټانامو جیل کې به هم سرجي داسې نه کېږي څنګه لکه ظلم کېږي جی د پیسو ډیمانډونه کېږي لکه ډېر زیاتی کېږي که نه نو پیسو ډیمانډ څوک کوي دا دا همدا چیپ یې کوي سرجي ها اور گئے ہو بیٹ سر ها یہ تقریبا وتر کی جمردان کی طرح ہے 324 وصال شاه ولد یوسف شاه سیدانی جی او بل لا خبر کوم ځای زه سرجي تنګي څو جرم کې زه 324 جرم کې ها بل سرجي کو ستاره ډیمانډ کله شوی دی جی د دې زما 3 ورځې وشو په دې عبارت کې او سرجي موږ منظم الحمدلله کوو ورته وایو پرشتیاو کډیر لوی طاقت وړي لوی زو ته سید ستانه مونږه دا ایکسپیکټ کوو چې ته وړه رټیک تا خبره بالکل جی بالکل مونږ په دې کې انکوایري زین شیر کوم څنګه کې یار ورستا دې سره فهمونه زه کوم یې نه کوم دې سره فهمونه په دې کې زین انکوایري شیر کوم کریشیا خبره مونږ با باغه خوشاله یو خو کفر څه زه خبره راغلی باغه کې نو بیا مکوا او کرشتي به خپل نظر کوم رسو کېږي چې سرجي بل یو کار دی سرجي موږ تاسو چراشي موږ کمپلین کو تاسو خو بیا لاړ شي بیا تاسو ته موږ سره رابطې سره ذریعہ نه بیا دوی په موږ ډان کې دي دلته را باندې لاټي چارو کې او شل ورځې لا چکې را کې بیا بل جیل ته چاله ما خیال ده چې کوم سپورټ راغلی دی دا څه نشي کولای سرجي ها زبر اعظم بیا نه خبرېږي اورا ماحول نه سټي تاسو ما زه سپورټ سره ټاس کول کوم زبر اعظم بیا کدا وو زه بدلته آرډر کوم کدا و بیا ته چې سوي زبر اعظم زه بدلته کې بیا په موقع باندې آرډر کوم او زه کې دې شي به کدا سیوا زبدا کسان ناشتي تاسو زه ټیک وای چې معاشره دا پرشتو ټیکي کوم ټول وې سب بچو ورکو نو هغه ټیک نه مونږ چې وزټ کو د دې دا مطلب چې مونږ ته کوتای مخې ته شي او موږ نن چې راتلو نو ما دې نه خبر کړی وای شي ډیره پاره چیرې او تاسو بریف نه یې دا خبره نه ها خبره سرجي د دې ټول زلونه ډک دي ته د خدای قرآن ورکوي سم دونه کمپلین دي خو د ایرې د وجې نشي کولی چې بیا دلته تاسو په ګیټو ځئ دوی زموږ ډېر بد حال جوړ نظر اعظم سپورټ صاحب ته ما تاسو کوله کو وصال شاه ولد یوسف شاه نشي بالکل نشي لکه زبر تاسو کو زبر اعظم زبر دا چې سرجي ما یو عمره کړې دا د خاص د کاپیرو شي چې د کم خوې کې څنګه عہده چې تاسو دا په څنګه سټایل کرانو ته او د سټایل کو سرجي تاسو ولید نو موږ تعلیم ته ناسي د په دې مستيريږي ولا نوم د خدای د خدای نه پیږي او زمونږ لکه تاسو نه علاوه زمونږ د جارا او د سرجي لکه تاسو نه علاوه ولا کو زمونږ سره پریاد زی نو موږ کار زمونږ تاسو د دنه نشي کولای او دې پکې دا خبر کې ستا معنا سوک تاسو کې سر ولا نوم د خدای چې ما سره دونه زیاته کړی چې دې د کې معنا جمع قضیدا ټول نشيان دي او دز دا بارک نه راولم بیا مې د خدای ونه بخي چې 2000 روپۍ د پنجابي نه غستې دي او هغه لري خبره یو مرجی دا خبر شوې هغه 3 بارک له بسر تاسو سره نه الته ورشه قران بټول د ورکې وته چیپ ته 2 روپۍ غشي د تقریبا 10 روپۍ صد یو مېرو زمان پرې دا خبرته نمبردار د جیل سره راغلي دي دا د کور دا د کډې دا بل الک پاسې دلې کډې له ځای ورکړې دي ما دي جیرو وخت د دې بارک کسان غوا دي له بازارو نه به تر پیجن یو منټ راځي ولکه پچی ما دي راز سره کېنو دي چې بارک ته وځه به دا کمیس سره کمیس پرتګو باسم دوه تر سروي دا سټاپ ما سره ټول ملزمانو کې څه پاتین بارک کې ما دا هغه ځنجره کې چې مې ګوره ما نه زنه مونږ ولا په مینت تو وي چې تر مردان د جیل راغلي نن دې پیزه مشمکه بنو تر کډه حقدار نه سره ټیک ته چې جوړ ملزم دی په پېښور کې پاتې دی یو منټ استا موږ خبرو ما وخت کې خو ما دم پکې دا خو ما وته کې ورجی توس دلته کې کډه ته بل پرې خدا انت چې کډه خلی سر موږ په سموار ورغو
دا ما سره منشن دي تاسو کې چې چا نمبر یې د چا خټي موږ هغه لچې کټه ورکو باقي رااله د 2000 خبره زما افسر دي کچره تو چې سجاول پکړې 2000 روپیا غشي دي زبر تلاقیم د دې راځي سر بل سر یو مې پرې دا بس په چیرې څوک 200 روپۍ زمان اخیستي پر اتلو ته بلا خبره سرجي او تا نه مالي دی غشتي دا خو ته چې تا د موبایل د لاندې پرې لګي بس دا خبره پرې يا واسلة کوم چې چغه نه سر يا واسلة لکه انسانانی موږ د چار نه پیدا زمنګ پلار د دغه تاسو نشي کولای تعالی خدای عہده درکړي سرجي ته په دې باندې سر افسر کو دې کوم پدې کې د کواري کوم او سرجي کو ما سره زیاته وشو کېله برابر باندې وای مړه کې دې چارته د نوم یې والي سره خبرو کې او چارته کې یو بل د جیل یو منصوبه و چې هغه ولې زما خبر دې تر دې د جیل د موږ کوډ دې سره متصل سرکاري دې اړ کیتا په دې والي تاسو کوم ترافیک کو خبره کې سرتار صاحب ډېر مهرباني یو کو 400 سره زما ډېر زړه واپس کیدا تاسو پته دا تاسو هغه 400 ځلې هغه سرسترګي ولې میډیا چې کوم رول پلی کولای شي دا یو عام سړی نشي پلی کولای کاغذ دې دوی سړی ولې دی 400 جیل دا نوې جیل دې جوړ شوی دی نیولی کنسټرکټډ بلډینګ دی دلته کې اوس موږ سره د دې خبره تا وکړه د ځای د پلاټ دا خو د ما نوټس کې چا نه راوستي کدا چې ځای وسري اما خیال دی چې هغه لپاره موږ ګورنمنت موږ لګیږي ځای په ځای باندې زموږ سره سیټینګ کیپاسټي او ډیره کم وه او زمونږ کته وګورئ موږ سره سواد کې جیل جوړ شو موږ سره په انګو کې جوړ شو اسماعیل خان کې پټاوات کې هغه شنداج جیل مردان والا جیل کیپاسټي موږ سره اوس کافي ده پورې هغه فرق راغی دې کې زما خیال دی چې زموږ سره بڑن نشته زما خیال دا چې دې جیل باندې بڑن ماته نخ کالی ها نو کدی سره زی سرداش خان نو هغه لپاره مزه دا پروسس کوم د بچی په دې سره خبر وکم نو خپل ای جی کینو هغه باندې موږ کار وکړو هغه موږ کړ سرکار زی په کار دې چې موږ د دې حصہ جوړو دا مزه موږ پروسس کوو زړه کچېری دی کچېری او د دې سره اډجسټمنټ او دې بالکل دی بلکې موږ په یو بلاک هم دي تاسو زور پروت تاسو څه کوئ یو بلاک په خبره زور دی هغه په دې جوړ شو نه کومه غدار ته وایي را په جیل دی میونو باندې اکثر شکایت راځي او بیا خپل جیل کې منشات او دا خبره سلام پیرو کې دی باندې دی پر تاسو کې اوس په دې باندې پاتې کی دا یو مین کرسچن دی او دا کرسچن دی کوم سردار صاحب تاسو ورسکو زه چې کله باسه دا پورټفولیو نو زمام دا خیال وشره د جیلونو باره کې زما یو ډېر عجیبه مونتی پکچر ما ته مخې ته چې ما
کوم داسې سکیجول او کوم سکیجول به وزټ کړو نو ټیک ته یې بل لیټر بټ دومره زیات تبلیغ څومره چې خلک وایي کته د جیل خوراک وګوري تاسو اوس راغلي دا بینډو له وګوري تاسو بهترین خوراک جیل کې ملويږي تاسو وګورئ دلته کې بهترین ټیچینګ ملويږي دلته کې بهترین هغه ایجوکیشن ورته کیږي نو دا حواله باندې بعضې ځایونه موږ ته شکایت شته هغه کسان موږ دلته لرې کړو هلته کې سم انډر انکوایري کړو څه کړو دا خلک موږ ډسکریج ساتو ولدي ازاله به موږ څه حده پورې شویم دا او کنه نو تاسو دلته کې تاسو په کار نه تاسو نو څه پټېدې نشي تاسو ریپورټ کوئ ماته وایي نو داسې خلکو موږ د هغې به یو مثال جوړو دا چې چې په جیل ته راشي نو هغه به مظلوم شي موږ اوس یو نوی داسې یو دغه پلان کړی دی یو خو موږ دی کې موږ څو ریفارمز راوستو غواړو ریفارمز ان د سنس چې لکه اوس موږ چېرته کې لکه ماربل انډسټري اسټابلیش کول غواړو لکه پېښور کې موږ لکه لیدر انډسټري اسټابلیش کول غواړو چېرته موږ ووډ انډسټري اسټابلیش کول غواړو دې دپاره چې یاره دا خلک دا کنجان موږ انګیج کړو دې ته هم څه فایده میلاو شي ولې دې خو دې کورونه دي دې په شا باندې خو دې فیملیز دي چې هغې ته هم څه میلاویږي او ګورمنټ هم څه شیر د هغې ځي نو موږ د دې د ریفارم باندې موږ کمیټې هم جوړو موږ دغه څه سکل ډیولپ کولو لپاره دغه هم زموږ یو پلانینګ روان دی سردار صاحب د چا چې وکیل نشته څوک یې فورډ کولی نه شي هغې لپاره زموږ سپورټر صاحبان زموږ ډپارټمنټ هغې ته موږ هایر کوو موږ به خپل لایرز یې هغه ورکوو او د هغې کیسونه زموږ لایرز موږ به چې کوم هایر کوو او هغه کنټسټ دا مسله حل شوې ده